رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن دوی چې قرآن مجید کې دا خبره ده چې انسانان او جنات دا د الله د عبادت لپاره الله پیدا کړي او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا مکلف دي په مخلوقاتو کې مکلف دا مطلب چې د الله احکام ته چې کوم فرض دی هغه په فرض دی واجب په واجب دي سنت سنت دي نو دا په آخرت کې به جنت او دوزخ ته دا دواړه مخلوقات او بالکل جنت او دوزخ د پیریانو لپاره هم دی دنیا کې مکلف شو چې دا قرآن مجید کې څومره وعد او وعید راغلی وعد د نیکۍ او د خوشحالۍ او د راحت د جنت بشارت او وعید د جهنم نه يرول نو دا بشارت او انذار يرول د جهنم نه دا د دواړو لپاره د دوه مخلوقاتو لپاره مخلوقات خدای الله ډېر شي دي کنه او خو مکلف دا دوه دي موز به پیریم کوي موز به مسلمان بنده انسان هم کوي روزه به هم نیسي او حج به هم کوي نور چې څومره د دین احکام دي او مونږ کوو یا نه کوو خو دي مونږ کمزوري او ټول چاته کولی شو خو بهرحال په مونږ باندې لازم دي زکات هم ورکوو دقسې پیریانو باندې دا مونځ دی روژه ده حج دی دا پې چې کوم دی لازم دي هغوی به هم کوي تاسو خیال ته راځي علم هم کوي باقاعده خپل علوم هم شته مجالس د علومو مدرسه به ووایو او داسې د دې علما دا چې زمونږ کمې مدرسې دي دې ته هم باقاعده پیریان راځي په درس کې ناست دي و که ستا په اوږه هم ناست دي نو تا ته یې پته نه لګي خیال کې مرالي هغه ته خو هغه لطیف جسم دی سپک جسم دی هغه ته محسوسولی نه شي خو تا سره په دې مجلس کې ناست دي دې مجلس کې هم ناست دي خیال کې مراله دلته هم ناست دي هسې نه چې وتښتي ما یو ځلې خبره کړې وه سړیا ما ته چا وایي چې داسې خبره کوه نو هغه دلته ګیراج د ګاډي نو جنات سره راغلي دغه ته ناست وو وایي چې موږ دغه ځای کې ما خبره وکړه بعضې خبره کول مجلس کې عام مجلس کې نه وي په کار خو کله غیر غیر ته ورشي بیا د طالب ته ما ورشه لکه ګیراج دغه اوچت کوي ورته پیریان لکه پیریان نشته دی خو راغلي بیا تللي دي تاسو خیال ته زما دې مجالسو کې ناست دي دې مدرسو کې دا چې زموږ څومره مدرسین علما دي او دا انسانان طالبان ورته ناست دي نو دا پیریان هم ورته ناست دي ښه سبق دې وایي باقاعده دا مکلف دي او احکام به هم کوي او انشاءالله الله به مسلمانانو ته جنت ورکړي او الله دې موږ ته هېڅ بېڅه نصیب کړي نو او چې کوم پکې بېدینه او بېایمانه دي هغې ته موږ شیطانان وایو څه وایو د ابلیس دا یرول هغوی کوي دا وراني هغوی کوي خبره پوه شوې دا نور هم داسې لږ ورانکاري دي دا ښه خلک هم پکې لږ ډېر ورانۍ کوي خبره پوه شوې خو خیر د انسان کې دا کار دی چې دی ښه دی نو بیا ښه دی هغې کې د شر ماده غالبه ده شر ماده پکې غالبه ده مطلب پوه شوې کله به ته وځئ هسې به ته ور کاڼي ووهلي دا پس هغې کې عادت یې داسې جوړ دی چې څه دا وله مزه ورکړي چې دا سړی نیغ نیغ کمه راپایسو خبره باندې پوه شوې بله شپه کمره کې اوس کشه کړپه کېدل نو ما خو کمبل کې مې ځان را پټ کړی نو هسې شکمن شوم نو ما یې کوئ که نه ما ته به څه ووایي ما په ځان ایت الکرسي شو کړې ده ستا پلار هم زما خواله نه شي راتلی نو پته نه لګي څه چل به و چې ته منګک به منډه والې وه خو زه خبره کوم خیال کې خو بیا ما ته څه ویلی نه شو یا ازګارامیتوب مه کوئ مې ځان مه ستړی کوئ
بس وایم چې دا خبره پکې مزاح راغی چې دا جنات او انسانان دواړه مکلف دي، دواړو ته به الله مسلمانانو د جنت ورکوي او کافرو ته به الله جهنم ورکوي. الله دې